أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة او هاغا چی در ورسیگی تاسو تا دس مصیبتنا دس تکلیفنا فبما کسبت ایدیکم نداوی پا سبب دا عمل دا لاسو نستاسو پا سبب دا هاغی چی کڑی دی لاسو نستاسو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ او معاف کوي اللہ تعالی ډیرو لرا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ او نئی تاسو عاجز کون کی پدیزمک کی وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ او نشت دیستاسو د پارا بغیر د اللہ نا یا پا مقابل د اللہ کی من ولی سوک دوست ولا نصیر او نسوک مددگار ومن آیاته الجوار فی البحر او د نخو د قدرت د اللہ نا یو نخا هغه کشتی دی چلی دن کی بیڑی دی چلی دن کی فی البحر پا دریاب کے کل اعلام پشاند غرونو ایشا یسکن الریحا کچرت خوخشید اللہ تعالی نو بدروی حوالرا فیدللن رواکد علی ظہرہی پس شی بدغ کشتی ولاڑی علا ظہرہی پس سطح دی دریاب پس سطح د سمندر ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور بے شک پدیگی دیر نخیدی دپارا دا ہر صبر کون کی او شکر کون کی او یوبقهن یا ہلاک بکڑی دغی جازن لرا دغی کشتو او بیڑو لرا بما کسبو پسبب دا عملون دا دی خلقو ویعفو عن کثیر او معافی کوي اللہ دا دیرو نا دا دیرو عملون عفو کوي وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا او پیجنی اللہ تعالی ہاغ خلق یجادلون فی آیاتنا چی جگڑی کوي بحثون کوي پا آیاتونو زمنگ کے پا احکاماتو زمنگ کے ما لهم من محیث نشت دے د دوی د پاراس زید خلاصی زید تیختے فما اوتیتم من شیئن پس هاغس چی درکڑلی شوی دی تاسو تا دس سیزنا فمتاع الحیات الدنیا پس دے دا سامان د جوند دنیا وما عند اللہ خیر و ابقا او هاغس چی دی دا اللہ سر دیر غردی و ابقا او ہمیشہ دی للذین آمنو دا هاغی کسانو دا بارا چی ایمان راوڑے وعلا ربهم یتوکلون او خاص پخپل رب باندې دوی بروسه کوي دوی توکل کوي والذین او هاغ کسان یجتنبون کبائر الاثم چزان بچ کوي دا غلوی گناہننا والفواحش او د بے حیاینا وَإِذَا مَا غَضِبُوا او ہر کلچ دوی غصشی هم یغفرون دوی بخشش کوي دوی معافی کوي
والذین استجابوا لربهم او هاغ کسان چې قبلوي حکمونو در رب خپل لرا منی حکمونو در رب خپل لرا واقاموا الصلاة او قائموي دوی مانځل لرا وامرهم شورى بینهم او کارونه د دوی وی په مشوره په منځ د دوی کې ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه چې ورکړي دي موږ دوی ته دوی خرج کوي والذین او هاغ کسان اذا اصابهم البغي هر کله چې ورسیږي دوی ته ظلم هم ينتصرون نو دوی بدل اخلی د هغه وجزاء سیئه او بدل د بدی سیئه مثلها بدی د پشان د دغه بدی فمن عفا واصلح پس چا چې معافي وکړه او اصلاح وکړه صلح وکړه فاجره على الله پس بدل د په الله باندې انه لا يحب الظالمين بشک الله تعالی نخو خوي ظالمانو لرا ولمن انتصر بعد ظلمه او چا چې بدل واغستل ورست د ظلمنا فاولئک ما علیهم من سبیل پس دغه کسان چې دی نشته د په دوی باندې س الزام انما السبیل علی الذین بیشک الزام په هغه چا باندې دی یظلمون الناس چې ظلم کوي دوی په خلقو ويبغون فی الارض او فساد خوروي پزمک کې بغیر الحق فنا حقا اولئک لهم عذاب علیم دغه کسان چې دی د دوی د پاره عذاب دردناک ولمن صبر وغفر او هاغه څوک چې صبر کړي او معافي کړي دا ان ذلک لمن عزم الامور بشک دا یعنی دا صبر او معافي دا د همت د کارونو نا